بینظیر د روپو نوی معلومات راغلي دي، هغه معلومات د سره شیر کوم. د دې نه مخکې معلومات راغلي وسته سره نور معلومات دي چې هغه شیر کوم. د هغې په باره کې اکثر ځینې کسان تپوس هم کوي او د نوي لیکلو په باره کې سره معلومات شیر کوم او د سیم د راغستو په باره کې معلومات چې دي دا سره شیر کوم. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان دپاره تاسو ویډیو راوړئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي، ځکه زیاتر کسان چې دي هغه د دې خبرو نه نه خبر یا ویډیو چې د هغه پوره ونه ګوري. د دې نه مخکې موږ ویډیو کړو نو په هغې کوم ځینې کسانو چې دی بار بار به دا کمنټس کولو چې نوي لیکل به ډکل نه کېږي او په هغې کې موږ ستاسو سره دغه معلومات چې دي هغه شیر کړي مو. ځینې کسان د سیم په باره کې بار بار تپوس کوي چې سیم به ډکل نه شروع کېږي. نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته په ویډیو کولی دي چې سیم ورکول چې دي هغه دوباره شروع شوي دي او تاسو خپل سیمان چې دي دا راواخلئ چې سیم ستاسو سره نه او دا پیسې په ډیجیټل ویلیټ اکاونټ کې ملاوېدي نو تاسو ته به دغه روپۍ نه ملاوېږي. د دې په باره کې اکثر ځینې کسان تپوس کوي وایي چې سیم نه نو روپۍ به نه ملاوېږي، نو چې په ویلیټ اکاونټ کې هغه ورکوي نو بیا به نه ملاوېږي. که په زړه طریقه نو بیا ملاوېږي، ځکه حکومت خو دا وایي چې راتلونکی قسمت تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ کې ملاوېږي. نو چې په ډیجیټل ویلیټ کې ملاوېږي او ستاسو سره سیم نه و یا تاسو سیم ورک کړو نو بیا تاسو ته پته هم نه لګي، ستاسو اکاونټ به هم په هغه سیم نو بیا به منډې ترډې وهئ. نو د هغې نه مخکې چې دی د خپل سیم چې دی د هغې غم وکئ او سیم چې دی دا راوکاږئ. چې سیم راوکاږئ نو هغه په خپل موبایل کې کېدی چې تاسو ته پته لګي، تاسو ته پته لګي چې د هغو له طرفه تاسو ته میسج راځي نو تاسو ته د میسج په تھرو باندې پته لګي. د 8171 نه به هم تاسو ته میسج راځي او د بینک د طرفه به هم تاسو ته میسج راځي چې کله ستاسو روپۍ اکاونټ ته ور واچولی شي نو ډایرکټ به د بینک د طرفه میسج راځي ستاسو په اکاونټ کې دومره روپۍ چې دا جمع شوې. هخوا هم راځي د چا چې د بینک اکاونټ روپۍ میسج ورته راځي نو دغه شان دی بیا تاسو ته هم راځي او د 8171 د طرفه به هم راځي، کله د هغو له طرفه راځي او کله نه راځي او د بینک د طرفه چې دی دا به تاسو ته لازم چې دی دغه میسج راځي. نو سیم چې دی هغه ستاسو دپاره لازم دی، خو لازم دا هم ده چې تاسو په موبایل کې ایښودی، داسې نه چې تاسو د هغه ځای نه راوالی او په پرس کې تاسو دننه ایښودی په بټوه کې او تاسو وایئ چې دا به کار کوي. دا به په موبایل کې چې دی دا به دننه ږدئ چې دا چالوي او تاسو په ټایم سره چې دی د دې سره د دې په تھرو باندې چې دی تاسو خبرېږئ چې ستاسو اکاونټ ته روپۍ راغلي دي که نه دي، ستاسو په اکاونټ کې څه مسله ده نو ټول به په هغې باندې ستاسو سره په 8171 باندې چې دی رابطه ساتي. بل نمبر چې دی هغه نشته، خالي به په 8171 چې دی ستاسو سره د بېنظیر د دفتر نه چې دی په هغې رابطه کېږي. نو کوشش وکړئ که کومو کسانو سیم نه یې راغستی هغه دې لاړ شي او سیم دې راواخلي. کومو کسانو چې بند کړي دي نو هغه د خپل سیمان چې دي هغه دې په موبایل کې کېږي چې تاسو ته پته لګي که پیسې شروع کېږي چې د سیم په باره کې تاسو ته پته لګي. نو د حکومت د طرفه چې دی سیم هم دوباره شروع شوی دی. بل لا کم کسان چې وایي نوي لیکل به د کله نه کېږي نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته په تېره شوي ویډیو کې ویلو چې لیکل چې دي دا دوباره بند شوي دي. کوم رجسټریشن چې دی هغه بند شوی دی، که ته نوی رجسټریشن کې که کم کسانو کارډونه بلاک کړي هغه دوباره ځي او د خپلو کارډونو معلومات کوي یا رجسټریشن کوي یا 2 کاله د رجسټریشن شوي او هغه دوباره رجسټریشن کوي نو دغه رجسټریشن چې دی دا هم ستاسو نه کېږي، ځکه رجسټریشن چې دی هغه مکمل بند دی. که یو کس سره دوباره اندراج دپاره میسج راغلی او تاریخ چې دی د هغه پوره شي نو بیا به هم ستاسو اندراج چې دی دا به نه کېږي، ځکه چې د هغو د طرفه رجسټریشن چې دی هغه بند دی. نو که ته هلته کې لاړ شي نو ستا وخت به هم ضایع شي او په کرایه چې د کومې روپۍ لګي هغه روپۍ به هم ضایع شي. بل لا چې په دفتر کې نن سبا خلک سیم راخلي نو چې ته د رجسټریشن دپاره ځې هسې رش په جوړی ګرمي ده نو د ګرمۍ د لاسه چې دی تاسو خرابېدی هم شئ. نو کوشش وکړئ چې دفتر ته لاړ نه شئ. که کم کسان نوي رجسټریشن نوي لیکل کوي نوي ګوتې لګوي قسمه قسم نومونه ورته ځینې کسان اخلي، خو اصل کې رجسټریشن دی. یا دوباره اندراج کوئ یا یو کارډونه بلاک کوئ د کارډونو په باره کې تاسو معلومات کوئ نو دفتر ته چې دی مه ځئ، ځکه چې هلته کې هسې رش مه جوړوئ. هلته کې اوس سیمان چې دی هغه دوباره شروع شوي دي او کم چې 20% کسان پاتې دي 80% ورکړه شوي، خو 20% چې پاتې دي هغو ته به سیمان ورکړی کېږي. نو سیمان ورکولو نه وروسته چې دی بیا به تاسو ته نوی قسط چې دی دا به میلاویږي. نو دفتر ته چې دی هسې تله مه کوئ. اوس هغو دا ویلي دي دا نوی اپډیټ چې ما تاسو ته وی نوی اپډیټ دا دی لکه کم چې سیمان شروع شوي دي او کم کسان چې وایي نوي لیکل به د کله نه کېږي چې نوي لیکل چې دي دا منګه وکړو. نو نوي لیکل د دې په باره کې چې دی هغو ورکړی دی 15 جون چې دی دی ورکړی دی 15 جون ورکړی دی چې د 15 جون پورې چې دی رجسټریشن به بند دی او د 15 جون نه وروسته چې دی دا به دوباره سټارټېږي. دا د هغو له طرفه دغه معلومات چې دي راغلي د 15 جون پورې چې دی دفتر کې رجسټریشن چې دی دا نه کېږي. او کم کسان چې وایي سیمان نو سیمان به هم بیا د دغه ورځې پورې ورکړی کېږي. د دغه ورځې نه وروسته چې دی رجسټریشن سټارټ شي نو بیا هغو چې دی سیمان بند کړي. بندۍ د سره وجې نه ځکه چې هغو سره دغه کسانې
نو هغه هلته کې رجسټریشن کوي. نو چې رجسټریشن کوي نو سیمان چې دی دا پکې نه ورکړه کېږي، یا به سیمان ورکوي یا به د خلکو نه چې دی معلومات دغه باخلي. نو کوشش وکړئ د 15 جون پورې کم کسان رجسټریشن کوي یا خپل بلاک کارډونه ګوري یا دوباره اندراج کوي. نو 15 جون پورې صبر وکړئ، د هغې نه وروسته چې دی بیا تاسو رجسټریشن کولی شئ. کومو کسانو چې سیم نه یې راغستی هغه دې دفتر ته لاړ شي او هلته کې د خپل سیم راواخلي چې نوی قسط تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ کې چې دی دا میلاو شي.